دا قربانی یو ډیر عظیم او لوی عبادت دی او د قربانی چې کوم مفهوم دی دا هم ډیر زیات وسیع دی او قربانی چې کوم فضیلت دی کوم اهمیت دی کوم د فلسفه دا کوم د تاریخ دی دا هم ډیر عجیبه دی. حضرت علامہ راغب اصفهانی رحمت الله تعالی علیه القربان دی فرمایي چې القربان نه مراد هر هغه چیز دی چې د هغې په ذریعه باندې د هغې په لاره باندې د رب کائنات جل وعلا قربت حاصلېږي، نزدېقت حاصلېږي. او په عرف کې قرباني په معنا د ذبیحې ده چې کوم یو څیز ذبحه کولی شي په د ذوالحجې په د مبارکه میاشت کې د ذوالحجې په 10 تاریخ باندې نو هغې ته چې کوم دی نو قرباني ویلی شي. د قربانۍ آغاز دا د انسانیت د تخلیق سره شوی دی. کله چې انسان پیدا شو حضرت آدم علیه السلام دو بچیو، یو حابیل او بل قابیل، دی دواړو طرف نه قربانی شوی وه. حابیل قربانی وکړه، قابیل بیا قربانی وکړه. قرآن عظیم الشان د هغې هغه واقعه هغه راغستې ده وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. چې دې دواړو طرفنا قرباني پیش ولا د الله په بارګاه اقدس کې نو د یو کس نه قرباني قبول شوه، د حابیل نه قرباني قبول شوه او د قابیل نه قرباني قبول نشوله. نو چې قابیل نه قرباني قبول نشوه نو هغه ورته وویل چې لأقتلنك لازم و ضرور به زه تا چې کوم دی نو قتل کومه، زه به ته ووجنم چې ولې زما قرباني قبول نشوه او ستا قربانی دا قبول شوه. حالانکه دا دواړه د آدم علیه السلام بچیو، دا خپلو کې رونو، دا خپلو کې نږدېترین رشتهدارانو رونو، دا دواړه خپلو کې معلومیږي دا چې حسد یو داسې بیماري ده چې دا حسد بیماري د قریب نه رشتې کې هم چې کوم دی نو دا راتلی شي. د پلار او د زوی ترمنځ هم د حسد جوړېدی شي، د رور ترمنځ هم جوړېدی شي، د پیر او د مرید ترمنځ هم جوړېدی شي، د استاد او د شاګرد ترمنځ هم جوړېدی شي او د ملګرو ترمنځ هم جوړېدی شي، رشتہ دارانو ترمنځ هم جوړېدی شي. خو د دې دپاره چې کوم علاج دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک هم د حسد نه قصدن عمدن ځان وساتي او د شیطان جالونو کې یو جال حسد دی او د دین انسان ځان بچ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه محمد رسول الله په ورځ د قیامت باندې زه ذمہوار یم چې په ورځ د قیامت به ان شاء الله د جهنم د اور نه، د الله د قهر او د عذاب نه، د الله د سختۍ نه به بچ کوم او دغه انسان به زه جنت ته داخلوم چې څوک خالصتا د رب کائنات جل وعلا د رضا لپاره حسد بغض او کینه نه کوي او د اتفاق اتحاد طرف ته مایل وي. نو بیا په دې آیات کې د قابیل نه چې کله د قربانی قبول نشوه نو حضرت حابیل ورته فرمایل چې قال انما يتقبل الله من المتقين، چې دا قربانی دا صدقه دا نیکی دا که الله رب العزت جل وعلا قبلی نو دا د نیکانو خلقو نه قبلی، دا د اهل التقوا نه قبلی، دا د پرهیزګارانو نه قبلی. نو الله رب العزت جل وعلا د رضا او د خوشنویدۍ په خاطر باندې عمل صالح کول او هغه چې کوم دی نو د الله رب العزت بارګاه عزت کې پیش کول هغه د قرباني. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب کائنات جل وعلا کا جل وعلا میں محبوب مدنی جانان ته فرمایي اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تاسو فرمایي د خپل امت ته یقینا ان صلاتي دا منزما ونسكي ومحياي دا قرباني زما دا جن زما دا مرگ دا لله رب العالمین، دا ټول د پروردگار عالم جل وعلا لپاره دی. زموږ هیڅ اختیار په دې کې نشته، موږ د رب کائنات جل وعلا بندگان یو. نو قربانی کم عظیم عبادت دی. دا قربانی صرف یوازې په دې امت باندې نه ده چې صرف په دې امت باندې دا قربانی راغلی وه، نه هر امت ته الله رب العزت جل وعلا په مختلف نوعیت مختلف قسم په مختلف طریقو باندې هغې دپاره قرباني وه. ولکل امت جعلنا منسکا. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي چې د هر یو امت دپاره قرباني موجود وه. منسکا علامه راغب اصفهاني رحمت الله علیه فرمایي
چې دا قرباني دا د منسقه په معنا کې ده او منسق چې کوم ذبیحې ته ویل شي هغه قرباني ته چې هغه د شریعت په طریقه باندې هغه چې کوم د ذبح کې شي هغه ته منسق ویل شي. نو ولکل امه جعلنا منسکا د هر یو امت لپاره قرباني چې کوم دی هغه مقرره وا او قرباني بیا د زناور چې کیږي نو هرگز معنی د دې دانه ده چې د دې ویني یا د دې غوخي د الله رب العزت ضرورت نه. الله رب العزت جل وعلا قران عظیم الشان کې د دې خبره خو ختم کړی دا هغه شکوک او شبهات ختم کړی دي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله رب العزت جل وعلا بارگاه اقدس تا ستاسو د دې زناور دا غوخي نه دا ویني دا نه رسیږي الا مگر د الله بارگاه ته رسیږي هغه تقوا رسیږي هغه ستاسو نیت رسیږي هغه ستاسو ارادي رسیږي. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. حدیث مبارک دو كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى اجسامكم. رب کائنات ستاسو جسمونو ته ستاسو ټاټ پاټ ته زیب و زینت ته دغه سنگار ته دغه وړو زناور ته ستاسو دغه لباس ته دې ته الله نه ګوري. الله ستاسو تقوا ته ګوري الله ستاسو نیت ته ګوري الله ستاسو ارادي ته ګوري. ولکن ينظر الى قلوبكم. رب ستاسو زړه ته ګوري ستاسو د ارادي ته ګوري چې ستاسو د زړه په اراده کې څه شي دي. الله رب العزت جل وعلا هغه ته ګوري. ځکه فرض انما الاعمال بالنیات ته حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی قال النبي صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. دا اعمال دارو مدار دا د انسان په نیت باندې دي. کوم عملم چې کوي لوی عمل دی وړوکی عمل دی عبادت بدنیه دي عبادت مالیه دي کوم عبادت هم چې دی داغه دارو مدار د انسان دا په اعمال په نیت باندې دي. قربانی دا یو ډېر خسته سنت دی دا یو ډېر ښکلی عبادت دی دا د الله رب العزت جل وعلا محبوب النبي حبیب خدا حضرت سیدنا وسندنا وامامنا وامام الانبیاء جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام مبارک او د هغوی د نیک اولاد او د صالح اولاد سیدنا اسماعیل ذبیح الله علیہم الصلاۃ والسلام د دې دواړو مبارکو سنت مبارکه دي چې هغه تاسو د علماو نه بار بار اوریدلو د هغې د ذبح کولو حکم شوی یو امتحان یو ازمایش د الله د طرف نه اسماعیل ذبیح الله په ابراهیم خلیل الله باندې رب کائنات جل وعلا حکم ته سر تسلیم خم کا سر ورتخکت کا رب کائنات جل وعلا بارگاہ عزت کیے. اللہ رب العزت جل وعلا دغه محبوب خپل محبوب بچے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د فدیه په تور باندې د ذبیحې د پاره ولېږلو او دغه واقعه قرآن راغستی ده. ربي هب لي من الصالحین. الله رب العزت نه دعا کې ربا ما ته صالح اولاد راکړي. ابراهیم علیه السلام اولاد غواړي بچی غواړي. فبشرناه بغلام حلیم. رب کائنات ول زیر ورکي ابراهیم زه د خپکوم نه ستا عمر زیات دی بلا شک او شبهه ستا بیبي هغه د اولاد ضرورلو هغه صلاحیت باغی کې بلا شک او شبهه نشتا. او رب قادر مطلق ذات دی. رب کائنات جل وعلا کن فیکون ذات دی. هغه ذات چې اوچ توي کن هغه لوندېږي لونده د هغه په حکم باندې اوچېږي په شین نور باندې باران را ورول شي په ډکه اوریځ باندې هم باران ورېدل بندول شي هغه ذات کن فیکون دی. نو فبشرناه بغلام حلیم. اے محبوبا اے حبیبا ابراهیم تا ته زه درکوم د یو بچی حلیم دی بردبار دی صبر کوونکی هم دی. پیدایش سره رب کائنات دغه صفت بیان کا چې حلیم دی. ځکه خو بیا په مړی باندې چاړه پرته ده ځکه خو بیا د هغه نیازبین بچی د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته خپل خبر اوري او خپل پیغام ورته اوري هغه ورته څنګه تسلیم خم کیږي. قرآن د هغه نقشه راغستې ده. فلما بلغ معه السعی کله چې هغه ځوانۍ ته ورسېدو هلکوانۍ ته ورسېدو کله چې هغه غوټۍ ګل شلو کله خوشبویانې شروع کړي کله چې د پلار هغه طاقت جوړ شو چې کله د هغه مینه او محبت د ابراهیم خلیل الله
په اسماعیل ذبیح الله هغه نورم غالب راغا نو قال یا بنیا اے زما بچیا یو خبره درته کومه انی ارا فی المنام زه یو خوب وینما هغه خوب کې د رب کائنات د طرف نه حکم وینما چې انی اصبحک زه تا ذبح کومه د رب کائنات بارگاہ کې دې فدیه کومه فانظر ماذا ترى اے بچیا تخلوی اس اختیار ستا دے فانظر ماذا ترى اس تو آیا سوکما یو طرف تا درب حکم دے بل طرف تا تم بچے ز سوکم کم طرف تلار شما اور دی قالا یا ابتے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ فرمائی قالا یا ابتے اے پلارا اے ابا جانا افعل ما تؤمر اے ابا جانا ستا پسر د پیغمبرے اغا تاج پروت تے ستا پغاڑے کے رسالت اغا عظیم سے رب پتلا ستا تائید و ستا نصرت و معجزات و سرشوے دے زستا شان نم خبر زستا د عظمت نم خبر ستا د نبوت اغا اثرات ما تختار دی او زما تربیت بیا یو نبی پا غیگا کشوے دے اے افعل ما تؤمر اے ابا جان سا امر تلر تشوے دے او سا حکم در تشوے دے اغا امر پورا کا اغا حکم پورا کا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین اے زما ابا جانا انشاءاللہ دا بچے ستا بچے رے دا وین ستا وین دا کتا دا اللہ خلیل زہم دا اللہ ذبیح اللہ ما اے کتا دا اللہ رب العزت حبیب زم ستا پہیگا کلوی شعر کستا پتندکی دا محمد رسول اللہ آغا چکم نور نبوت تے دا آغا پاکی جلوہ افروز و رراغانی دی دا آغا رنا وسیلو توفیل باندے ماتم نبوت حاصل لے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین اے زما باجانا زر زر دے اگا خپل اگا چکم امر و حکم دے اگا پورا کوا زبا لازمی طور باندے صبر کون کو نگر زیگم فلما اسلما وطلہو للجبین کلچ اسماعیل ذبیح اللہ اگا دا اللہ پا حکم باندے ابراہیم خلیل اللہ دا عرفات دیرے تبوت للو زان سر پڑی یورل حضرت ابراہیم علیہ السلام خبی دنی دی اسمان و زمکہ کے یو حبتناک دا فرشتو آغا جلاغانی دی کا قیناتو ذری ذری دی کا اسمان و زمکہ دا کا نور و سپگمی دا دا رب قینات جل وعلا جسم پا دی زمکہ کی دی پا دی اسمانونو کی دی آغا دا اللہ تسبیحات وی دا اللہ تحلیلات وی دا رب قینات جل وعلا مخلوق دے آغا طول حیران دی جنن با اسمان یو عجبہ منظر بینی چی دا نبوت لاس بی چاری کی نسلویخ تو پالوانانو طاقت دے یو طرف دا نبوت اغا طاقت دے نبی دے دا توحید او دا اللہ رب العزت جل وعلا دا الوحیت او دا عبودیت علم بردار دے چاہت طرف دا چکے دا توحید او دا وحدانیت وہی بل طرف دا یو عمل دا سکی گی چا دا زمان جاہلیت عمل دے دا بطانو دا قربانے یو عمل دے طول حیران دی چا دا بس سکی گی وہ اللہ تبارک و تعالی حاکم ذات دے آدھا حکمتن والا ذات دے آغا ذات چکم کارم کئی آغا دا حکمت ندکی زکا چا حکیم ذات دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سترگ پھٹے کے امر پورا کئی حکم پورا کئی اسماعیل ذبیح اللہ مرسر روان دے او چکل آغا سملولو حضرت ابراہیم و اسماعیل ذبیح اللہ تر منزل کمی خبری کی گی اسماعیل ذبیح اللہ و تفرمائی یا ابا جان زما دا سترگی اترا او یا ما الٹا سملوا دا نیچ دا پلار محبت او د زوی محبت غالب را نشي د رب کائنات په امر کې سکمزوري او کوتاهی را نشي رب را نه خپه نشي اے پلارو اے باجانا ملاقات په جنتونو باندې کیږي د رب په درگاه اقدس کې به کیږي خو رب در نه خپه نشي زما پسترګو باندې پټو لګوا ما الټه سم لوا چې زما سترګې ستا پسترګو نه لګي ستا سترګې زما پسترګو نه لګي دا مخ دې مخ ته مخامخ نشي الله دا به کوم منظر وو چې دوارو طرفونو ته صرف الہ العالمین جل وعلا دا اغا رب السماوات دا اغا عظیم مولوی ذات اغا احکام پورکی کی لگیا دے فنادیناہو ان یا ابراہیم اللہ رب العزت جل وعلا یا آواز کی گی ابراہیم علیہ السلام تا قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم
اے ابراهیم سترګې دې کولو کا اسماعیل لم سترګې کولو کا رب ورته فرمایل ابراهیم امتحان کې کامیاب شوی قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتیا کو تا زما امر اومنو دو تا زما حکم اومنو دو سترګې دې کولو کا ستاغه خوب پوره شو انا كذلك نجزي المحسنين دغه رنګ بدلی ورکو موږ محسنین لا نیکانو خلق لا الله رب العزت جل وعلا اسماعیل ذبیح الله په ځای باندې د جنتونو نه ګډ راوسته او حضرت ابراهیم خلیل الله په باندې چاړه راخ کا چې ابراهیم خلیل الله الله اکبر आवाज وکړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر आवाज وکړه سترګې چې کولو کې سره سجدې ته لاړلو د سترګو نه اوښ کې روان دي رب ته بیا په سجده شو بیا پورته شو بیا په سجده شو حضرت ابراهیم علیه السلام مسلسل سجدې کې لګیا دي د شکریا سجدې کوي رب کائنات جل وعلا په دې باندې سجدې نه کوي چې بچي هه بچو په دې سجدې نه کوي چې د بچي په مارای باندې چاړه رانخکا په دې باندې سجدې کوي چې رب ستا په امر کې می کوتاهی ونکا رب ستا په حکم کې می کمزوري ونکا رب ستا په حکم کې می غفلت ونکا هغه پیغمبران هغه انبیاء کرام الله اکبر چې رب ورته فرمایي چې ان هذا لهو البلاء المبين اے ابراهیم دا نور سنو دا زما طرف نه یو امتحانو یو ښکار امتحانو یو واضح امتحانو وفدیناه بذبح عظیم او مونږ دا بیا په یو لوی ذبح عظیم کې قبول او منظور وګرځولا اے ابراهیم ستا دا سنت او دا آداب دا خلیلیت ستا وفا د ابراهیم صبیح الله هغه قربانی د ابراهیم خلیل الله هغه وفا مونږ ته دومره خوښه راغه چې ابراهیم تر قیامت پورې زه په خپلو بندګانو باندې ستا دا سنت به انشاءالله ژوندي ساتمه اوس هر کال په لسم ذوالحجه باندې د ابراهیم خلیل الله دغه سلسله چې کومه مخکې نه جاري شوې ده هغه الحمدلله اوس هم روانه ده نو یاد وساتئ چې دا قربانی د ابراهیم خلیل الله هغه عظیم لوی نعمت دی رحمت دو عالم او صحابه کرام تابعین عظام تمام سلسله خاوندان صلحو دا ټولو دا قربانی دا کړی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانی سیدنا و امامنا امام المحدثین و امام المفسرین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اغی مبارک فرمائی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک با ہر کال د دوو گڑانو د هغې به انتظام کولو او د دوو ګډانو هغوی به قرباني به فرمایله یو قرباني به وکړله یا الله وي دا زما د طرف نه څومره شفیق دی بله قرباني به وکړه یا الله زما په امت کې چې د چا د قربانۍ وس نشته هغې دپاره وي ما قرباني ادا څومره شفیق پیغمبر دی چې اول به دا قرباني ادا کوله حضرت سیدنا ابو امامه بن سهل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې كنا نسمن الاضحیه بالمدينة المنورة وكان المسلمون يسمنون وجمنبا بمدينة منورة كي ساروي واغستل اغبم بیا اوساتل اغبم خسته سربکول او بیا قرباني کول او ټول مسلمانانو په دغه رنګي ساروي به اغستل او هغه به چې کوم نو قرباني کول دا ساروي اغستل او دا اغي تربيت کول او اغي له خوراک ور کول اغي خیال ساتل دا د صحابه او په ذات خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سنت مبارک دی صاحب نصاب باندې قربانی چې کوم دی په مقیم باندې هغه لازمه ده هغه واجب ده سیده طاهره عابده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای فلما كنا بمنا موږ په مینا کې موجود وو نو اتیت بلحم البقر ورسول الله صلی الله علیه وسلم بارګای اقدس ته دغه خیمه مبارکه ته د غوخه راغه او چې راغه نو فقلت ما هذا ما تاسو کو دا څه شی دی نو ای هغه ورته فرمایل چې دا څه شی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل قالوا هغه صحابه ورته فرمایل چې دا ضحى رسول الله عن ازواجه بالبقره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غوا قرباني ورکړي وا او د خپل بیبيانو طرف نه ورکړي وا د بیبيانو لپاره هغه قرباني ورکړي وا رسول الله مبارک سره دغه مبارک چې کله انتقال فرمای کېدلو پرده فرما کېدو نه بیبيانی
رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره په نکاح کې موجود وي او دا زموږ خوږ پیغمبر خصوصیت دی دا د هغې مبارک خصوصیت دی د هغې امت دپاره څلور بیبیانې هغه چې کوم دی نو جایز دي چې هغې ساتلی شي په یک وخت په نکاح کې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغې ټوټل 19 نکاحونه فرمایلي او 9 بیبیانې مبارکانې ورسره هغه وخت کې چې پرده فرما کېدلو هغې مبارکو سره موجود وو صاحب نصاب باندې قرباني جایز ده په یو واجب ده پرې باندې په یو غټ څاروي کې اووه کسان چې کوم دی هغه شاملېدل چې کوم دی نو هغه پکار دي او سودګان چې کوم دي ستاسو کوم مردګانان دي کوم وفات شده خلک دي هغوی دپاره تاسو قرباني نیوی شي جایز ده او اول حق د ژوندي دی دا نه چې ستاسو صاحب نصاب وي ستا انګور صاحب نصاب وي هغې سره سونه موجود وي ستا بچې صاحب نصاب وي او ته مې ورېږه زه به ډېرې ونیسم پلار له به وکړم نیکه له به وکړم غور نیکه له به وکړم ترور له به وکړم خور له به وکړم او وفات شوې ده نه په هغه صورت کې چې کله ستا ژوندي پوره شي صاحب نصاب او تا سره بیا وس دي وي نو بیا تر خپل مردګانانو دپاره چې کوم دی نو هغه قرباني نیوی شي ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه سیدنا حمص رضی الله تعالی عنہ روایت کوي هغې مبارک فرمایي چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی فرمایي چې امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اضحي عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته حکم کړی دی چې د هغې د طرف نه به زه چې کوم دی نو قرباني کوم نو فانا اضحي ابدا علی شیر خدا کرم الله الوجه الکریم د جن اخیری اختره پورې دو قربانیانې به کولې یو به ځان دپاره کوله یو به نبي علیه الصلاة والسلام مبارک دپاره نو دې نه معلومیږي دا چې د خپلو والدینو دپاره قرباني چې کوم دی نو هغه جایز ده باقي الحمدلله په دې خبره تاسو پوهیږئ کم زناور باندې قرباني کیږي په کم باندې نه کیږي کم قرباني چې کوم دی نو هغه جایز ده کم نه جایز زه به درته مختصرا په دې یو 2 منټو کې صرف دا ووایم چې قرباني په چا باندې واجب ده صاحب نصاب دې څوک کم کس باندې قرباني جایز ده نو حضرت سیدنا محتب بن سلیم رضی الله تعالی عنہ هغې مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته یو کس راغی چې هغه ورته وفرمیل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې قرباني شته که نشته را باندې نو هغې ورته وفرمیل چې ستا کور کې څومره افراد دي څومره خلک دي او ستا نصاب څونه دی مال دې څونه دی روزګار دې څونه دی کاروبار دې څونه دی هغې ورته چې ټول وویلې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا ضرورت اصلیت نه اخوا کړه ضرورت اصلیت اخوا ضرورت اصلی څه شی دی ستا کور دی ستا په کور کې اسلحه ده ستا ګاډی دی ستا جوړه جامه ده ستا د کور لوښي دي دا ضرورت اصلیه دي وایي دا دې اخوا کړه وګوره مال تجارت څونه دی ته چې په کاروبار روزګار کې هغه که په نغدو پیسو کې دی هغه که تا چاله ورکړی دی هغه که ستا په مارکیټ کې بند دی هغه که ستا په یو شیز کې بند دی مثال د تجارت دپاره تا ځمکه اخیستې ده دا د مال تجارت دی دا ګاډی اخیستی دی هغه د ضرورت اصلیه ستا د ذاتي استعمال نه علاوه دی دا ستا مال تجارت دی دا دکان اچولی دی دا زمینداري کې دا ټول مال تجارت دی نو دا ټول راټول کا نو 52 تولې چاندي 52 تولې چې کومه چاندي ده چې دا هغې ته رسیږي نو پتا باندې کپنې کال تیر دی که نه دی تیر دا خبره پکې یاد ساتئ که کال پې تیر دی که کال پې نه دی تیر نو پتا باندې چې کوم دی نو قرباني دا لازمه ده زما په خیال سره ما ته خو داسې ډېر پوخ یقین نه دی 24,000 کې غالبا چاندي ده 24,000 کې غالبا پوخ یقین راته نه دی زه کوشش کوم چې په دې لږ ټایم کې دا زه معلوم کړم او درته صحیح نصاب اوس په دې ټایم باندې ووایم چې صحیح نصاب څه شی دی زه ګورم چې دا